مطابقو سو خلاندي ما الحمدلله دا خپل سعادت غنم چې د حضرت شیخ صاحب په زندګۍ باندې ما د شیخ صاحب دفاع کړی و که فتنه د انکار حدیث راغلی و ما دا غیو په زبان کې تاسو ته معلومه چې چا اوریدلی و ما د خپل شیخ حضرت شیخ محمد ادریس صاحب دفاع کړی و او دا خلکو په زبان کې می کړی و ما بنه یادولې کما د عام مولیانو په شان کړی وي الحمدلله ما په دلایل هم کړی و ما د قوم په زبان کې هم کړی و بنيري په نامه باندې چې تاسو پیژاندې او د شوکانی بوت چې په ملیشیا کې ناستو او صرف د سوشل میډیا د شهرت د پاره زمنګ د حضرت شیخ صاحب په ذات باندې حمله کولی یا خلک چې هغه به د شیخ صاحب د ژوندۍ نسوځیدو منګه پاټیم کې دفاع کړی و خو د شیخ صاحب هدایات سو چې دفاعي سیستم ته تاسو مزه بس مخالفین دی وای دي او دا په اخیره کې ډیر زیات انسان خفه شي چې ټول عمر هغه ستاره خیرخواهی سوچ کوي او تاسو بیا پاغه پسې په تیر اخیره باندې د یو داسې کسب په اقتدا کې تاسو لاړی چې تاسو د هغه خدمات ونه لیدو زه ټول پښتانه نه یادو زه ټول دنیا نه یادو دا انډیا من الله دا کراچۍ خلکو ته پاته و دا افغان خلکو ته پاته و چې شیخ محمد ادریس شیخ د عربو د عجمو دا صرف زمونږ د پښتنو نو اور د 400 خلک کاغه د هر فیلډ سره تعلق ساتو هغه ډیر قدر شیخ صاحب تور کړو او زه د ګیلې په تور یو خبري لرا روان یم چې شیخ صاحب همیشه دا وی کستا پالټیا رہیو ده ستازیا خیال آزاد دی موږ ستا خیال نه بندو یو انسان چې هغه د پی ټی آی په پالټۍ کې تعلق ساتو اور دغه خپل ډال ګرځول یا پښتون قوم د ساقی جان په نامه چې موجوده وخت کې زما یو کلاس پیلو ما سره ملاو شو عبید مرګره یو د سکولو کلاس پیلو نو سر یو کلاس مخ کیو نو هغه ما ته خو د چې سو خلاندې بس دو ډيري کنزلي رد بدل الفاظ ویل کنزلي نو رد بدل الفاظ داسي تاسو به جسم یاده حالانکه ذات نه موږ رب منه کړیو موږ به د کافر ذات تم بد نه وایو موږ به دغه د نظریاتو هغه د الفاظو مخالفت کوو نو بیا ما واوري دوی چې هغه د الفاظ وی چې ما ټوټل چونکی په فانس تاریخ باندې زه د دې ټول حالاتونو خبر شوم چې ما ته خبر راکړې شو دغه مرګري د طرف نه او دغه شان چې کور ته لاړم نو زمونږ په کور کې تمام خلک خفه زما مور ما تعالی وایي یعنی هغه د سي انداز کې وای لکه هغه تم پته و چې د علماء یو د سي رښتای او بیا زمونږ مخ د شیخ صاحب علم کې اولاد یو روحاني نو ټول خلک یعنی زنانه نارینه ټول په حضرت شیخ صاحب خپادي په کورونو کې زنانه ځکه سوشل میډیا نو او د حضرت شیخ صاحب کې سټي با خلکو په کورونو کې اورولي در هغه د اخلاص او د تقوا زور زما مشرور نا وخت را کار نه راغی مستری دی او چې څنګه کور تر ورسېدو نو پسترګو کې وښ کی وی ماته ته خبري مې نامه ورته ځان د سینا جاړو معلومات خو پته نشته څه چل شوی وی شیخ ادریس صاحب شهید شوی دی رحمت الله علیه نو دغه صاحب وای چې زه د دې خبرو ذمہوار نیم ساقی جان په نامه دی اول خدا دا چې د ایمان نورانیت څنګه پزله کی د سی په مخ باندې ظاهري موږ دا نه وایو چې تر دې کار ذمہواري ستا خبره ټیک ده چې ته چرګم نشي پاسولې او تا په خپل د امن 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 خبري کولی نو چې تا په خپل د امن خبري کولی او تا ته دومره پته و چې یو داسې عظیمه هستی چې هغه له خامخ سبانه کته کیږي او تا ته د قوم انتظار کا او تا ته د خبيث خلکو انتظار کا او د کوم خلکو چې دا کار کړل الله دې پلانات راووري الله دې ذلیل او رسوا کی دغه خلکو ته انتظار کا او سیب دی انتظار کا چې د هر عالم په خلاف باندې هر قوم را پاسېدل خو شیخ محمد ادریس سے باغه هستی و چې دا اهل علاقې خو تصور نه کاوه 400 والا چې الله جل جلاله تمام عمر خوشاله وساتي
د 400 عوام چې دومره په دین مین دي، خصوصا د اشنغر او د تورنګزو د اوتمانزو چې دغه ځګینو کې تعلق ساتي د شیخ صاحب سره، او په الله یقین وکي زمونږ په وړاندې چې د اوتمانزو نوم واغسته شي، مونږ وایو چې په دې کې به په هر کور کې عالمي، او هغه عالم زمونږ په تصور کې څوک راچي؟ رب العالمین راچي چې شیخ محمد ادریس سے مهنتونو با یو ثمره راوړي، داغه بوټي با یو میوه نیولي، نو هغه موقع دا وګڼله چې صاحب د شیخ صاحب په خلاف باندې کار وشو، وس بدنامیږي به څوک که تا دا کار نه دی کړی، په تا بدنامي راله. دویم دا ده چې موږ ته په الله فضات مې د قسمي موږ ته په دې تکلیف نه دی میلاو چې حضرت شیخ صاحب دنیا نه لاړ، ځکه زمونږ د اکابرینو یو تاریخ دی که زی شروع کم، او موږ په دې ډېر خوشحالیږو چې زمونږ الحمدلله یینه په کومه مدرسه کې چې زمونږ اینې ته روح میلاویږي د کوم علماو په لاسونو کې، نو هغه به کې د شهادت نشه اچي او هغې ته موږ خوشحالیږو، او د شیخ صاحب د پاره دا لا غوره کړې وه. اللهم احییني ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. کم از کم چې 40 سالی بخاری پڑھاو کړل، 30 سالی پڑھاو کړل، دا دعای کړل چې الله کله ما ته مرګ غوري، تا ته پته نه ما ته راکه دا به ورله غورو، دا موږ منو. لیکن تا چې کوم بیا د بی ګستاخی الفاظ اختیار کړل دي، دا ننم زمونږ په زلونو باندې چړی دي، او تاسو ته به الله معاف کړي چې تا تر څو د هغه د قبر خاورو نه معافي نه غوښتي، تا ته معافي نه میلاوي. دومره عظیمه هستی نن وګوره، نن انقلاب وګوره، تا به کتلی دا اوس ماخوستان دی، تا به دا انقلاب کتلی، تر کمې هستی په باره کې خبرې کې خلکو ته، کمې هستی په باره کې ته لګیایې خلکو ته خبرې کې، لږ سوچ تا چرته کړل دی